اسلام 15 ارکان دي ټول نه پهلا کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا د اسلام ټول نه بنیادی او ټول نه اهم رکن دی چې دا وایي نو ته په اسلام کې داخل شولې دینه بعد بیا دویم رکن د اسلام چې هغه مسلمان طرف ته متوجه کیږي هغه د منځ په هر مسلمان په نارینه او په زنانه باندې چې بالغ شي بلوغت ته ورسیږي نو په د باندې فرض دی دا خامخا منځ کوي بیا دریم نمبر کې راځي روزه روزام دی الله تبارک وتعالى طرف نه په مسلمانانو باندې فرض ده بیا پسې پسلورم نمبر کې زکات او بیا پنځم نمبر کې حج چې کوم مسلمان بنده سره د نصاب نه زیات روپۍ او په د باندې کال تیر شي نو په د باندې زکات فرض ده دا د خپل مال نه زکات ادا کوي او عزتمند زکات متعلق همداسې یو مسله ته بیانوم چې کم کسان هم په زکات کې ټال مټول کوي چال وال پکې کوي نو زما عزتمند دغه چال وال باندې الله تبارک وتعالى ډیر زیات خبردار دی ډیر لکه په دنیا کې هر څومره چال وال وږي د زکات په ما باندې د خلکو طرف نه نه فرض چې خلکو طرف نه په ما باندې فرض دی د زکات په ما باندې د الله تبارک وتعالى طرف نه فرض دی او دې جواب زه الله لا ورکوم خلکو له جواب نه ورکوم نو په دنیا کې مثال کے طور پر په ما باندې 2000 روپے زکات فرض شوی او د نظر ادا کوم زرا ادا نه کوم نه 1000 روپے چې ما ادا نه کړل دي دا د قیامت پورې د الله پاک ایمان پختنه کوي یو دایمه خبره زما عزتمند چې کم مال الله تبارک وتعالى مونږ تاسو را راکړ او په دې کې مونږ زکات نه ادا کوو نو ټول مال په پورې ګندوي زکات ویل کېږي اصل کې پاکوالی تا نو چې کله مونږ د خپل مال نه زکات ولا پیسې وباسو نو چې کم نور مال باقی پاتې شي هغه پاک شي به باندې بل زما عزتمند زکات سره د انسان زړه پاکيږي کله چې انسان زکات ادا کوي نو دې فضیلت د دې خاصیت د چې الله تبارک وتعالى دغه زړه د مال د محبت نه پاکوي او الله پاک کې به خپل مینه محبت ځای خو چې کله یو انسان په صحیح طریقه باندې زکات ادا کوي دا مې ته اضافي خبر او کله زکات متعلق خبره ته کم کوم بار چې یقینو کوي موږ په معاشره کې ډېر زیات خلک بے وسه او غریبان خلک ډېر زیات بے وسه او غریبان خلک شته